بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کیمرامین ناصر یاسر خان دی په نور آباد کې موجود یم. کتونکو زمونږ تسبیح الله روډ چې کوم دلته یو ډېر تکړه سوشل اکټیویسټ یو ملګری دی، موږ سره ډېر رابطې کوي. دلته کې چې کوم دی موږ د مولانا محمد شفیق صاحب په تعاون سره چې کوم دی 50 خاندانونو ته فوډ پیکج ورکوو. زر ته د خپل فوډ پیکج د دې ځای چې دا خلک ډېر زیات متاثره شوي دي. لکه دې ته وګورئ جي دا چې کوم دی نو دا جګ او دغه ته وګورئ جي روغ یو دغه دی، دا چې کوم دی نو دا سمسې ده، دا هم چا روړي. دې ته وګورئ جي دا طبخې ورسره چې کوم دی نو دا بالټې چینی، دا وچچې بسکټ، دا چې کوم دی نو دال او د ماشومانو لپاره چې کوم دی نو بسکټ دي. دا وګورئ جي دا مساله ده، دا مساله ده پکې، دا ترورې راشه دې خواته څه شوه راشه ترورې. دلته کې چې موږ دا کوم فوډ پیکج ورکوو نو دلته کې دا یو کونډه ده. موږ ستا کور ته دوره هم کړې وه، علي صاحب مې سپیشل در وسته اما چې مولانا محمد شفیق صاحب ته ووایي انشاءالله خو کمره جوړېږي نو ستا به پکې سر کې جوړېږي. زمونږ له دې نه وکړي که نه چې زمونږ ته پنۍ راشي چې مونږ خپلو کورونو ته راشو. مونږ اوس په بارو کورونو کې اوسېږو، دا خو مونږ سره پیغلې لوڼه دي، زلمي زامن هم دي، په بارو کورونو خو نه کېږي. او ما سره شکر الحمدلله زه خپله مزدوري کوم، خو چې دلته کور مې روان دی او پردې نشته نو زه په څه خبرې مزدورۍ له لاړ شم. منیاري خرڅوې؟ زه منیاري خرڅوم. ستا یو بچی معذوره؟ زما دا زوی معذوره دی او بل سم دی، نو ورکوټې دی. ورکوټې؟ او اوس یو کمره هم نشته نو دغه تاسو وینئ نو خوراک دله چا سره وړي که نه؟ او شکر دی اوسه پورې روجي موجي ښه هر څه راتله. ولې دروغو ته څه ضرورت چې نه راتله نو هم مې درته ویلي چې نه راتله او چې راځي نو زما د راتلو نه پس راځي. او راستا نه راتلو نه پس اوس راځي. زما د راتلو نه پس یو خو تسبیح الله له څه به وایه د ننني پیکج زمونږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د لمحان باندې ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې په دې لنډ تنګ وخت کې د موږ سره ډېره زیاته منډه وواله او ډېر لکه د ملکونو ته او د خلکو ته موږ شایع کړو چې یاره په دې نور آباد کې او په ممتاز آباد کې همداسې خلک شته چې د هغوی وس دس نشته او غریبانان دي. نو د موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو. نن هم دا پیکیج راوړو. د دې نه مخکې هم د موږ اواز اوچت کړو، د دغه اواز موږ اوچت کړو، د هغې په وساست باندې موږ له ډېر زیات امدادونه رالو. که هغه پریویټ دي حکومت د طرف نه موږ ته هېڅ قسمه امداد نه راغلی، خو د عوامو د طرف نه چې کوم دی موږ ته ډېر زیات امدادونه راله. دا زمونږ د دغه نه پس لږ ودرېږئ تاسو. دا چې تاسو کله چې دلته کې رالی او تاسو د خپل پروګرام وچلولو نو د هغې نه بعد بیا د خلک راچالو شو چې یاره دغه حساب د نور آباد شو، ممتاز آباد شو، په دې کې هم داسې خلک شته چې د سین والي دي او کورونه یې ډک شوي دي. د هغې نه بعد چې کوم دی دا پیکیجونه هم خلکو راچالو کړو، د خوراک کاکام د هغې نه بعد مونږ د خلکو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوو. لکه ډېر زیات خلک حکومت زمونږ تر نن تاریخه پورې حکومت زمونږ تپوس نه دی کړی او هېڅ قسمه امداد مونږ سره حکومت نه. دا معنی چې زه نه مې راغلی بیا خو چا هم تپوس نه کړی. بلکل ستا خو چې کوم دی چې بار بار مونږ ستا شکریا ادا کړو نو ستا احسان مونږ نه شو. ولې چې تا زمونږ اواز اوچت کړی دی، چې تا د اواز اوچت کړی نو مونږ به مخکې ستا پراته یو. نن دا 50 پیکج چې ورکوو دا پیکج ته څنګه ګورې څه وایې؟ بلکل دی کې خو چې د دې ډېره زیاته شکریا ادا کوو او ډېره که مونږ دې ډېره شکریا ادا نه کړو نو بیا به مونږ دغه یو لکه هغه درته به ویو چې لکه علم خان بای چې ته مخکې هم راغلی اوس هم بیا دا کم پیکج چې ته اوس ورکې نو دا د غریبانان په خوشحاله هم دي او دوی وایي چې موږ په دې باندې خو خوشحاله یم. یو ښه پیکیج دی لکه دې کې هر یو شی شته، لکه د کور د استعمالولو که یو سړی یو تشې اوبه دې ولې نه ورکوي، یو تشې اوبه دې ولې نه ورکوي، خو چې دړه د اخلاص وي. صحیح ده. ښه څه به وایې قاري صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. طارق لبیک طرف نه راغلی و، ډاکټر علامه شفیق امینی صاحب قایب محترم طرف نه، او دا نور آباد مصطفی آباد دی او دې کې الحمدلله چونکې موږ دا نن تقریبا څلورم ځل د راشن ورکولو چې موږ دلته لګیا یو او دې نه مخکې چې کوم دی دغلته موږ په اسنخیلو کې 205 پیکیج چې کوم دی ورکړل اوس الحمدلله لګیا یو. دلته دا تقریبا 40 برابر شو چې علافان صاحب د اشیاو ذکر وشو، 50 علافان صاحب د اشیاو ذکر وکړو چې په دې کې کم څیزونه موجود دي او دا ترور چې کوم دی خصوصا خبره وکړه نو زه د دې علافان صاحب د چینل په واسطت باندې دا وعده کوم چې انشاءالله کله هم د تاریخ طرف نه زموږ انجینیر راشي، چونکې دې نه مخکې جمعې ورځ باندې مونږ په ډاډیا مکرم خان کې چې کوم 26 کورونه هغه بالکل هغه سین هغه وړلي دي خیالي او د صفحې هستیانه میټاو کړي دي، بالکل د هغې نشانې ختم کړی دی، په هغه ځای باندې سین بهیږي. هغې الحمدلله مونږ تاریخ طرف نه 50,000 روپۍ ورکړې او مزید مو سره هم د ډېر کافي
سامان او د کافي رقم وعده کړې ده. دې سره هم زه د لب خان صاحب په واسطت باندې دا وعده کوم چې انشاءالله تحریک طرف نه کم زمونږ انجینران راځي نو هغې کې به ستاسو هم برخه وي. انشاءالله دوی به راسره وي، وزټ به کوو او د دې خور او دا کم چې دلته کې دا کور نه مونږ وکتو خاندې راسره وو انشاءالله هغې له هم راځو که خیري او د دې په واسطه زما ورسره وعده ده چې انشاءالله انجینران به راولو او څه چې زمونږ د وس نه کېږي انشاءالله کوو. صحیح ده. او کتونکو چې کوم ملګري پاتې شو موږ تر ممتاز آباد پاتې دی هغې له هم ورکوو او دوی کله چې کوم پاتې شي څه به وایي وروره دې فرش ستا یو کال و دا زمونږ دوه کمرې را پروتي او موټرسایکل تاسو خپله کتلي دي او نور سارو زمونږ دې راتګ ته دې ټیم ته دې لږ دغه کې څه ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو راغلې موږ تاسو ته ووایو خپل دغه هم درته بیان کړو تاسو راغلې یو ګنټه کې دننه دننه راغلې ځان ورسو سب نه ډېر شکر ګزار یم. خانه دغه څه به وایي په دې موقع باندې خلک د کورونو علاقې خو تاسو وکتلې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک وسلم. زه غالب خان وروره ستاسو ټي ایل پي والا دا خپل چې ما سره کوم کسان دي د ټي ایل پي والا دا ورکران دي او د شفیق صاحب بیا راغې نه زیات زره دې خلکو زیات شکر ګزار یم چې دوی مونږ له موقع راکړه د خدمت او دوی ډېر په ښه طریقې باندې په صبر او په تحمل باندې زمونږ دا امداد ومنو قبول یې کو کو دوی نه قبل مونږ به څه کړي نو زره دوی هم ډېر زیات شکر ګزار یم او ستاسو خو څه جواب نشته ځکه چې د ډومبنۍ ورځ نه لګیا یې و چې زما هم اواز خراب دی خو ستا هم خراب دی ته هم په دې باندې مونږ څه چغې سورې نه دي والې خو چې چېرته تلي وو دغه یو څو خبرې هم کړي دي او په هغې باندې زمونږ د اواز خراب شوی دی نو د دې وجې نه راته ویل غواړم چې دا یو ډېر غټ کار خیر دی او د دې لیست بابت ووایم چې دا مونږ سره د 50 کسانو پیکیج دی او داسې 60 خوښه دي نو دا لس پاتې کېږي انشاءالله دې له به هم چې بیا روړو نو دا لس به انشاءالله خفه کېږي نه نه دې کې دا نه چې دا کوم شناختي کارډ نه وي دغه به نه وي او هسې نومونه نه دا کو خفه کېږي به نه دا ځکه چې سیلاب ځپلی دی دا زمونږ پاس دغه باندې اوږو باندې دا ذمواري ده نو چې څنګه تاسو باندې دا حرام دی چې کوم ځپلي شوي نه وي نو دغه شانتې کو مونږ نه په دې خدمت دوران کې څه کوتاهي کېږي نو دا په مونږ باندې حرام دی نو مونږ به خپل حتی الامکان وس کوو چې کوم واقعي سیلاب ځپلي دي نو چې دې کې د 8 کسان دي هغې شناختي کارډو نمبر یې نشته پوره ډیټیل یې نشته نو هغې له به مونږ نه ورکوو خو څه وجې نه نه وي شناختي بیا ټیک ته عذر منو خو که نه عذر نه وي او هسې پکې خانه بوری کې اچولې شوي نو خفه کېږي به بنا نه چې د چا شناختي کارډ نمبر دی ځکه چې ډاټا ضروري ده. ډېره مننه کتونکو څنګه چې بیرسټر عمر بختیار خان خبره وکړه دا پوړو کې د مالګې برابر موږ تاسو له څه درکوو په ډېر څه قبول کې انشاءالله مزید به هم تاسو له هر څه وروړو تاسو د ډېر څه حقدار یې موږ وایو چې تاسو له موږ ډېر څه وروړو په دې موقع باندې زه تسبیح الله ورور ډېره زیاته مننه کوم چې موږ سره کومک او مرسته کوي دا د هغه په نشاندهۍ باندې او بل د دا ورور څه نوم دی مذکر شاه چې کوم دی نو تکړه لیک دی ور ځای کې چې کوم دی ستاسو دپاره چغه وخي او ښې تنګ کړی بل دا کورونه چې دي تاسو دا مو وارخطا کېږئ الحمدلله انشاءالله دا به لازمي جوړو تاسو له به جوړو پېښ او که خیرې دا تحریک لبیک والا چې د دوی خپل پوره یو ټیم دی انجینران دي هغې به دا کوي هغې به راځي سروې به کوي خو تاسو ته یو سوال کوم خفه کېږئ ما تاسو مونږ سره لږ کومک وکړئ غلط راته مه وایئ مونږ هم پوهېږو مونږ هم د ستاسو سره دې وطن یو لکه مونږ ډاګی مکرم خان ته تللو نو هلته یو کس راته نه دغه کې منصف ډیری ته نو منصف ډیری کې راته یو کس ته چرګو هغه دغه وښوله کوټه او هغه کس ته یې وویل دې کې به مې زه او ښځه سملاستو نو ما نه هم صبر ونه شو بیا وروستو خفه مو نه ویل پکار خالد بختیار خان ما ته وویل چې نه ویل پکار نو ما ورته هلکه تاسو څه کوئ دومره یې چې په دې کې سملاستلی نو چې کوم واقعي را چا نقصان شوی دی انشاءالله تحریک لبیک پاکستان زه الف خان دا به مونږ راځو تاسو ته به جوړو او دا لاندې د ویښ نه واله تر سر چته پورې او که خیر ډکو به هم درته ډک خو هم د لیسه لږ ډېر کړل او نور به هم راته ډکو نو دغه وار مه خطا کوئ مونږ ته ستاسو د دعاګانو ضرورت دی مونږ ته ستاسو د مرستې ضرورت دی په هره توګه باندې په هر ځای باندې تاسو چې مونږ ته دعاګانې کوئ دا زمونږ دپاره داسې دي لکه دا شین اسمان چې څنګه د اسمان په دې کائنات دی دا شانتې دغه شانتې ستاسو دا
دعاګانې ستاسو دا دعاګانې دا زمونږ دپاره دا زمونږ دپاره شین اسمان دی. دعاګانې به کوئ، ما ته بالخصوص کوئ، الف خان ته کوئ، تحریک لبیک والا ته کوئ، د خانه خلکو ته کوئ، الف خان سره چې کوم دا ملګري دي دې ټولو ته کوئ، صرف دعا راته کوئ. او انشاءالله چې بیا هم ستاسو سیلاب نه علاوه هم څه وي که خیر موږ به تاسو سره دا ورورولي نه پرېږدو، دا به تر دغه پورې سره جاري ساري ساتو چې څو پورې سره تاسې نه پرېږدئ انشاءالله. ډېره مننه ډېره مننه غوړې لاټین چې کوم دی نه چا نه چې په دغه ورځ باندې خان دغه زه چې د تحریک لبیک والا او د شفیق صاحب او د علم خان بھائی زه ډیره زیاته شکریا ادا کوم، ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې دې زمونږ په یو کال باندې ولې چونکې چې زمونږ علاقه خو ډیره زیاته و. ما علم خان بھائی ته وویل چې یاره زمونږ په دې باندې کار نه کیږي، دا هم زمونږ رونه دي او دا پیکیج زمونږ په دې ممتاز آباد کې ورکړه. زمونږ نور آباد خلک چې کوم دي هغه تقریبا 150 و د سره پیکیج چې تقریبا 50-55 نو زه علم خان بھائی بیا هم شکریا ادا کوم چې په دې لنګ تنګ وخت کې رالو او زما خبره ومنله او دا پیکیج ممتاز آباد کې ورکو. السلام علیکم. ډېره مننه کتونکو. په دغه کې د عمر بختیار خان بیرسټر عمر بختیار خان یقینا زمونږ ملاتړ کوي او زمونږ مرسته کوي او موږ په سر لاس پروت دی. بیا مولانا محمد شفیق صاحب چې په موږ باندې کوم اعتماد کوي دغه علاقې چې کوم دي دا کوم کورونه چړنګ شوي څنګه چې خبرې وکړئ په دې باندې هم کار کوو او دغه ده چې ممتاز آباد والا سره دا واده ده، نور آباد والا سره دا واده ده چې ستاسو پیکج به راځي انشاءالله ډېر زر به راځي. دلته چې کوم کسان پاتې دي هغه به هغې کې اډجسټ کوو او دوی له هم ورکوو. ډېره مننه.